السلام علیکم. نوی ویډیو سره ستاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ژوند په مزو کې به وئ. کوټه چمن آباد کې تېره ورځ ډېر زیات ظلم شوی دی. ډېر زیات افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. دوستانو د ظلم انتها شوې ده. یو ظالم زوی خپل پلار ډېر زیات په بدخال سره قتل کړو. پلار یې ولې قتل کړو؟ پلار یې اخر داسې کم غټ کار کړی دوستانو چې زوی یې دومره غوسه وروسته چې خپل پلار یې قتل کولو. پلار قتل کولو حقیقت در سره زه دلته په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره حقیقت نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ، تر نشان خامخا ووهئ. زموږ خالیوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو ډېر زیات ظلم شوی دی. ډېر زیات افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. تېره ورځ یو ظالم زوی خپل پلار ډېر زیات په بدخال سره قتل کړی دی. هغه پلار چې د زوی سره به یې ډېره زیاته مینه کوله. زوی به یې ځان سره عمرې رپورټ و چې کله به پلار چېرته تلو نو ځان سره به یې دغه زوی بوت و. خو هغه زوی د پلار مینې نه داسې ده وکړه دوستانو چې خپل پلار یې ډېر زیات په بدخال سره قتل کړو. آیا د پلار یې دومره غټه ګناه کړې وه چې زوی یې دومره غوسه ورغله، زوی کې دومره جذبات راغله چې خپل پلار یې قتل کولو؟ نه دوستانو، زوی ته نه و پکار چې زوی دومره جذبات راغلي وه چې خپل پلار یې قتل کوو. پلار خو هغه اخیستې وه چې د زوی حفاظت کوي. زوی ورته ډېر زیات ګران وي. زوی دومره ګران و چې د هغه ځان سره هر چېرته بوتلو. خو دوستانو دې زوی ورته د مینې داسې له وکړه چې خپل پلار یې قتل کړو. نو موږ تاسو ته دا ګزارش کوو چې تاسو خپلو بچو ته دومره خټ کې مینه ورکړئ چې هغه تاسو سره پرې نه شي. لکه چې تاسو سره کوم بچی پرې شي نو هغه بچی بیا د خپل پلار عزت نه کوي. دې بچي چې څنګه د پلار عزت ونه کړو، د پلار عزت ته عزت ونه کړو، د پلار غیرت ته غیرت ونه کړو او خپل پلار یې ډېر زیات په بدخال سره قتل کړو. دوستانو دا ډېر زیات د افسوس مقام دی چې کله یو بچی دومره بېوسه کېږي چې هغه خپل پلار قتل کوي، د خپل پلار قتل ته مجبوره کېږي. نو دوستانو تاسو سوچ وکړئ چې هغه بچی به سبا بل څه کار وکړي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان خامخا ووهئ. زموږ خالیوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.